خپل قدر په دنیا کې وپېژنه. که خپل قدر دې په دنیا کې ونه پېژانده، خلک به د باندې لوبې وکړي، خلک به د باندې فوټبال وکړي. که خپل ځان دې ونه پېژانده او خپل قدر دې ونه پېژانده. تاسو وینئ دا یو تصویر دی. دا په صحن کې یو کس پروت دی، مړی پروت دی او پاسه پې پلشته خور دی، کاغذ پې پاسه خور دی. چېرته باران ناقې شوی دی، اچانک ټول تښتېدلي دي. مړی په هغه ځای باندې پروت دی، مړی هغه ځای باندې پروت دی او پاسه پې کاغذ او پلشته کې پې چړاو کړی دی، هغې پې پروت دی. او تصویر چا د کمرې نه ایستلی دی. دا ستا د باډۍ به بیا دا قدري، ستا د جسم به بیا دا قدري. ګوره په دغه صحن کې دې ځوان به، دې کس به د خپلو بچو دپاره څومره سختې تېرې کړي، د خپل اهل و عیال دپاره بیا څومره سختې تېرې کړي چې سړی په سور نور کې چې مکمل انتهایی ګرمي، داسې ګرمي چې سیزل کوي، په هغه کې انسان لګي او خپل بچو دپاره رزق ګټي. څوک په حلاله باندې، څوک په حرامه باندې. خو چې د بچو تربیت یې ونه کړه، سبا له به تم په دغه شانتې ځای کې بیا پروت دی. خلک به نه تښتي، دغه رنګې به د جسم بیا پروت وي، دا د بچو تربیت یې ونه کړه. او په دغه ځای کې، په دغه صحن کې موبایل پروت وي، یا یو ګړۍ پرته وي، یا یو سرو یو ټوکړه پرته وي، یا د سپینو زرو یوه ټوکړه پرته وي، نو ستا د باډۍ نه بیا د موبایل قیمت هم سیوا و، ستا د باډۍ نه بیا موبایل د ګړۍ دغه رنګې د سپینو زرو د ټوکړې او د سرو زرو د ټوکړې قیمت هم سیوا و. تا پسې څوک نه درځي. تاسو تصویر کې وګورئ، یو کس هم نه ښکاري. او که موبایل پروت وي نو خلکو به پې سرې پورې چې فایرنګ هم کېدی، بیا هم خلک ورته ګړۍ به یې راخیستې، هغه ګړۍ به او دغه رنګې موبایل به یې راخیستې، ستا باډۍ له څوک نه درځي. نو د موبایل قیمت او د ګړۍ قیمت ستا جسم نه سیوا دی. دې وجې نه خپل قدر وپېژنه، ځان وپېژنه، الله راضي که. دنیا کې به دې هم قدر سیوایي، په قیامت کې به دې هم قدر سیوایي.